اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم 15 شعبان نیمه شعبان مناسبات سره ټول مؤمنینو ته مسلمانو ته خصوصا د زمانه مولا منتظرینو ته هدیه تبریک او تهنیت عرض کو خدای د داوریزه مو د لپاره مبارک وګرځي خو یو پیغام دی مناسبات سره دا ورکو چې دا شپه او د ورځې ډیر عظمت او ډیر بزرګي ولا شپه او ورځې ده دی شپې په باره کې رغلی دي چې شب قدر سره تقریبا برابر شپه ده او دی شپې تیرولې فضیلت رغلی د اعمال دي چې ذکر شوي دي کتابونه تنه ډاک دي او د ورځې ډیره عظمت ول ورځې ده خو افسوس دا کوو چې دغه ورځې باندې هم ځنه کسان شته دي چې 15 شعبان ورځې او 15 شعبان شپه هم ګناهونه کې تیروي هغه نه غټ ګناه بچی شوي چې ته زمانه امام په نامه جشن منو کوي او داسې خوشاله منو کوي چې کې ته حرام کارونه کوي مثلا مو اکثر کسو بازارو کې خلک د ورځې داسې منو کوي ګانې بجانې سازونه اوازونه ورکې غږی ته به نه چې یو د ګناه ولا ورځې ده یو د ګانو بجانو ورځې شپه ده حالون کې څه تعلق لري ګانې بجانې ساز او اواز زمانه امام ولادت سره دغه شپې سره څه تعلق لري وزنه کسان جوانان بیخبره کسان غافل کسان هغه راشي رنگونه واخی یو بل نه رنگونه چي دا خو هندوان ولا هولی ولا دستور ده هولی ولا یو رسم ده هغه نه مزدا کړی دي یو داسې شپه یو داسې ورځ هغه زمانه امام سره منسوبه شپه ده منسوبه ورځ ده هغه مو تاسو هولی په شانتي منو کو خپل مذهب راوخلو هندواني مذهب کې ورنابسو هندواني مذهب له رسومات راوخلو خپل مذهب کې وچو آیا ما تو مذهب ما تاسو ته څه ادب او تربیات او درس او سبق نه دی خیلی چې دغه شپې څه عملونه دي دغه شپې څه کارونه دي چې انسان وکي یقینا ګناه ده دا شی یقینا معصیت ده دا شی زمانی مولا خو ما تاسو نه دا شی غوښتي دي چې اکثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم تاسو ایما ظهور د لپاره دعا وکوي د شپه زمانه امام سره منسوبه ده مو تاسو په کار زمانه امام د ظهور د لپاره دعا وکوم مولای څه تعجیل فرج د لپاره ډیر زیاته دعا وکوي اندخ کې تاسو فرج ده اندخ کې تاسو خوشحالي ده اندخ کې تاسو اره و غم نه دوک دار نه اره و مصیبت نه خلاصي ګوي مو تاسو هغه شپه هغه دعاون ولا شپه ده زمانه امام رغختل شپه ده زمانه امام دعوت کول شپه ده هغه شپه مو تاسو په ځای د زمانه امام دعوت کو هغه ته ولټا غویر کو پیغام ورکو چې مولا مهارت مولا نن شپې کې هم ګناه کوي شو خو تا د لپاره دعا نشو کوي دعای فرج نشو الوستای ډیره د افسوس خبره نه ده انسان سوچ پکار دی نه وکي هغه ځوانان څه هغوی د لپاره امام انتظار کوي چې نن به ځوانان رجم شي خوشاله وکي خپل ځکه خوشاله حرام کار نه ده خو حرام کارونه ګانې بجانې سازونه اوازونه ډنسونه رقصونه او خاص کر رنگونه یو بل نه چوله ته کوم ذکر راو دي ایو حدیث کې چوک وخی څه راوي مولا امام صادق علیه الصلاه والسلام یې څه الغنا مما اوعد الله علیه النار غانی بجانی غنا باندې خدای د جهنم وعده ور کړی دی چې دا جهنميان دي کوم کسان دغه سو سره شوق لري یا دا کارونه کوي زمانه امام پرې کې خورغلی دي چې لا يدع بدعه الا ازالها ولا سنه الا اقامها مولا څخه کله روشي هر قسم ته بدعتونه به مولا ختم کی شپږه مولا یې او هر قسم ته سنتونه څخه خلکو خراب کړي سنتونه به دوباره زنده کی امام نو کوم امام څخه بدعتو ختمون کړي کوم امام څخه سنتو زنده کون کړي امغه امام ولادت شپې باندې مو بدعتونه وکو حرام کارونه وکو سنت پایمال کو آیا د زمانه امام خوشاله مو منو کو که زمانه امام ته د ټیس رسو آیا د شي زری سره زمانه امام زړه درد نه کوي آیا هغه امام څنګه غیبت پرده کې ناس ده هغه امام تاسو دغه عملو وجنه ژړو نه کوي هغه حدیث کې شته دي چې زمانه امام خپل شیعو ته ډیر جوړي خپل شیعو حال باندې یا وی حالاتو باندې امام ډیر جوړي یقینا څه جوړي به المان یې څه زمانه امام آمدنی نیست اوردنیست زمانه امام رتلون کې نه دی روستون کې دی تب وتا لیاره همواره کوي تب وتا ماحول جوړي تب وتا بندوباس کوي چې امام روشي خو تاسو بندوباس خدا دې ټول کال خو بیل پرې دا څنګه امام نمو به خبره تیر کو حکومت شپه حکومت ورځ څه زمانه امام سي منسوبه شپه وي منسوبه ورځ هغه انسان ګناه کې تیر کی حالان کې رغلی دي چې زمانه امام
منتظرین هغه دي چې هغه ګناه نه توبه کوي. زمانه امام منتظرین هغه دي چې هغوی فکري تیاری کړي وي، فکر امام سره میلاو شوی وي، ثقافتي تیاری کړي وي، ثقافت کلچر امام سره میلاو شي، نه څه هندوانو کلچر رخصتی وي. زمانه امام سپیان او منتظرین هغه دي چې هغه نظامی فوجي هر حواله سره تیار وي، هغوی معاشره اصلاح دپاره کوشش کوي، لګیا وي، هغوی خپل تهذیب نفس کړی وي او هغوی هر قسم ته فضایل او کمالات او انسانیت لباس چولی وي. نو آیا د شپه صحیح دی چې ما او تاسو ګناه کې ساز او اواز کې ډانس او رقص او دغو شیو کې تیره کو؟ زم څه ګناه هر ځای کې ګناه دی، خو که داسې شپه وي چې هغه امام سي منصوبه شپه وي، د امام ولادت شپه وي، د امام جشن شپه وي، هغه ته ګناه کې تیره کې، هغه ګناه ډبل دی. هغه انسان زم څنګه امام سره ځان منسوب کوي؟ قرآن آیا دی سوره لقمان 6 نمبر آیا، من الناس من یشتری لهو الحدیث، ځنه کسان داسې دي چې هغه بېهوده کارونه خلي، پیسه ورکوي، ساز آواز غږوي، پیسه ورکوي، فضول عبث کارونه، ګناه والا کارونه خلي، لیضل عن سبیل الله بغیر علم، تا داسې خدای لیارې نه ځان ګمراه کی، ویتخذها هزوا، خدای آیتونه مذاق جوړ کړی وي. اولئک لهم عذاب مهین، داسې کسانو دپاره سخت دردناک عذاب دی. کوشش وکوئ جوانانو، زمانه مولا منونکو، زمانه مولا جشن مناو کوونکو، چې ما او تاسو زمانه امام جشن هم مناو کو، خوشحالي هم مناو کو، خو هغې طریقې سره چې امام خوشحال شي، امام رضي شي، امام رتلو دپاره لیاره همواره شي، نه چې ما او تاسو جشن داسې مناو کو چې امام رتلو دپاره رکاوټ جوړ شي، امام رتللی اوسه ودرېږي، امام رتللی اوسه لیټ شي، امام ظهور ورسه لیټ شي. یقینا ځنه کارونه داسې دي چې امام ظهور که تأخیر کې دی، هغه دې وجې نه دی چې زمانې امام نه غواړي، هغه دې وجې نه دی چې ما او تاسو حالات هغه نه دی، ما او تاسو امام ته تیاري نه دی کړي. دعا کوو پروردګار نه چې پروردګار عالم د ما او تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې زمانې امام منتظرینو نه، سپیانو نه، انصارو اعوانو کې شامل شو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.